خدمت بها او دا وایي چې دا خاصه ما ولیکله نو دا مې خدمت کې پیښه کړه چاته چا چې د دین مدد کړی ده د حضور پاک د سنت تابعدار ده مجاهد ده هغه بادشاہ وروسته ته یادې چې محمد اورنګزیب بادشاہ ده دا خاصه چې ده د دته پیښې ده به علامه هروي ډېر قدردان و دی ده اورنګزیب بادشاہ چې ده د هروي صاحب ډېر قدر کاو د علامه عبدالحکیم سیالکوټي یو هم ډېر قدر کاو علامه عبدالحکیم سیالکوټي اورنګزیب بادشاہ په لاهور کې تخت پایتخت لاهور هلته د ځان ته په پایتخت کې لکه یوه کرسۍ لګولې وه یوه به بله ورسره وه هغې باندې به علامه عبدالحکیم سیالکوټي ناست ډېر اعتبار یې ورکاو علامه هروي په کابل کې و محتسب عسکر و قاضي و دا لاهور کې اوسېدی علامه هروي صاحب کله کله به هغه ته کابل کې اوسېدی کله کله به لاهور ته ته هلته به ټیم تېرولی نو باچا یې دواړو قدر کاو عبدالحکیم سیالکوټي قدر یې هم کاو د هروي صاحب قدر یې کاو خو د سیالکوټي قدر یې ډېر زیات کاو او ډېر لوی عالم علامه عبدالحکیم سیالکوټي به هر کال سپینو زرو سره تللی سپین زر به علامه سیالکوټي ته ورکوي هر کال سپینو زرو سره ټول عمر یو وارې سرو زرو سره وتللی عبدالحکیم صاحب عاید ته ورکوي 1,20,000 درهم دا سالانه خرچه ورکوله ډېر په ګرانو عبدالحکیم سیالکوټي صاحب ډېر د فتنو انسداد کړی هرې فتنې مناظرې ځکه دته کوم الله علم ورو ډېر یو نادر یم چا سره سم علم نه و اسمان سره خبرې کولې وایي دا د شوروي د روس طرف ته یوه فتنه اوچته سله دا د کمونیسټو فتنه وه اوس هم دا طرف ته خلک کمونیسټ ډېر دي شوروي خلک کمونیسټ دي هلته یو 400 کاله مخکې یوه فتنه وه د کمونیسټو کتابونه یې لیکلي وو بیا دا وړي وو عربو ته عرب یې تنګ کړي وو چې موږ سره د څوک مقابله وکړي عربو سره خو چونکې علم معقول یې نه د دې له وجې او اسلام خو ډېر قدر یې ورسره نو بادشاهان ډېر په تزلزل وو ځکه اسلام ته غټه خطره وه هر چې اعلانونه کول دی کمونیسټو چې موږ سره د څوک مناظره وکړي چې تاسو وایي چې اسلام حق ده موږ سره مناظره نو هغه عرب بادشاهان ډېر خفه وو نو هغو دغې نه وفد تللی و لاهور نه د کابل لاهور دا خو ټول سره یو هغه زمانه کې د اورنګزیب بادشاه و دغې نه وفد تللی و نو وفد ورته عربو وویله چې دلته فتنه ده او ډېر سخته فتنه ده اسلام ته غټه خطره ده خانه کعبې وجود ته خطره ده داسې کتابونه د مناظرې اعلان کړي نو وفد ډېر تیزي سره راواستاوه چې تاسو لاړ شئ اورنګزیب ته دا ووایئ چې دا فتنې انسداد پکار دا وفد چې راغلی وتېویل چې داسې فتنه ده نو هغه علامه کتابونه وو ورسره کنه د هغو کتابونه وو آی راوړه علامه لاهوري صاحب ته پیش کړه دغه اورنګزیب بادشاه چې حضرت دا فتنه ده علامه لاهوري صاحب د دې جواب وکړی په 12 ورځو په یوې جمعې چې د دې جوابونه یې ولیکل الټه یې په هغو باندې زبردست اخذ وکړه غټه ردونه یې په هغه فرقو باندې وکړه بیا کتابونه حواله کړه ویې رسولولې وایي چې دا کتابونه هلته ورسېده که نه همیشه فرعات چپ سوه بیا میدان ته رانله کتابونه خو ده ولید جواب کنه چې عبدالحکیم سیالکوټي کوم علوم شندلي وو که نه کوم بیان یې کړی و هغو سوالات هر شی حل کړي وو الټه یې نور ردونه پرې کړي وو چې بیا فتنه د سره الله سبحانه دفع کړه دا اصله دا وایي خدمت بیا دا مې خدمت کې پیښه کړه حضرت من دربار دی هغه چاته نصر الملت و دین چې د ملت دین مدد کوي وکفا تابعدار ده على آثار سید المرسلین و نفرد سید المرسلین صلی الله علیه وسلم جاهد فی سبیل الله دا مجاهد ده فی سبیل الله جاهد فی سبیل الله جهاد کړی د دین د خدای پاک سبحانه وتعالی حق الجهاد رښتنی جهاد وقتا برباد کړی دي کما ينبغي لکه چې واجب او پکارو دار الکفر د کفارو کورونه برباد کړی دي و شرک او د شرک کورونه وللحاد د زنادقت زندکیان کمونیست وغیرہ د ټولو کورونه برباد کړي الذي تختزع دون سرادقات جلالی جباء السلاطین دا هغه بادشاہ صاحب ده
تخت ته چې عاجزي کوي دون سرادقات جلالی دې طرف ته دی سره پردو د عظمت ته باچا دا د بادشاہ یو ځای کنه تخت نمخه ته داسې یو انتظامی اموري اته سرادقات وای هغه کې ملمانه چینیږي بیا هلته اعلان کوي چې پلانکای دراسي بادشاہ پلانکای دراسي هغه سرادقات نه بیا ته زه دا ملمانه ناسي بیا یو بادشاہ ته ورځي ملاویږي سره دا وایي چې بادشاہ یو تخت یو ځای یو سرادقات دي چې ملمانه ناسي یو ملمانونه دې طرف ته لارې کې چې لا سرادقاتو ته رسېدلی نه چې دوی ته خلک راسي که نه که غټ بادشاهان ولې نه نو تندي کته کې چې بادشاہ ته ورځي نو تندي لاندې وځي دا خپل تندي چې دا لاندې کې سرادقاتو نه لا دې خوا یعنې دې طرف ته لا رسېدلي نه وي دا وایي الذي تخته چې عاجزي کوي دون سرادقات جلالي دې طرف ته د سرا پردو د عظمت کې باچا جباه السلاطین تندي د غټو بادشاهانو دا کټه سي ويکتخل رانجه لګي من تراب ساحه کمالي د خاورو د میدان د کمال د باچانه عین الخواکین سترګې د باچاهان خواکین خاکان دا د ترکو د بادشاهانو لقب خاکانو دا وایي د خواکین چې د خاکانان دغه سترګې چې دي دا د باچا د کمال میدان کې کومې خاورې پرتی دي غیر انجه په سترګو لګي بیا پسه صحیح نظر لګي په بادشاہت کې چې د باچا کمال خاوره سترګو ته نه اچولې رانجه نه لګولې وینې نه لسره ويکتحل رانجه لګي لکه جان چې واخلي من تراب ساحه کمالي د خاورو د میدان د کمال د باچانه عین الخواکین سترګې د خاکانانو تکتبس من نیر جمالی شمس الضحى دی وایي دا حسن چې ده المر هم حسن ده خو دا المر چې ده دا د بادشاہ د جمال حسن چې کوم المر ده د کوم جمال ده د باچا د دغه کوم نور ده د جمال د باچا هغې نه دا شمس الضحى چې ده د چاشت المر دا حسن ونه رخلي رڼا ونه رخلي ورته چې ما ته لږ راکړه تکتبسو اخلي اقتباس د شغله اخیستلو ته وایي اخلي شغله من نیر جمالی د انور د حسن د باچانه شمس الضحى ونه رخلي ويستنير من انوار کمالی رڼا اخلي د انوار د کمال د باچانه بدر الدجا 14 سپوږمۍ خمر قد سطعت الافاق بانوار عدله و احسانه چمکدار دی الافاق اطراف ته عالم صرف دانه چې لاهور کې حکومت ده ټول کابل دا ټول مخې ونیسه هر دي چې دا حکومت ده غلبه ده قد سطعت الافاق چمکدار دی اوچت دی اطراف بانوار عدلی پراناګانو دی عدل دی باچا و احسانات در حکومت کې احسانات دي مطلب دا د کلو کې اطراف دی عالم کې چې چیرته خلک دي هر چا سره ده احسانات کوي ځکه وایي سطعت الافاق اوچت دی اطراف بانوار عدلی پراناګانو دی عدل دی باچا و احسان دی باچا ورشقت الانفس چمکدار دی ارواح اتاروح ماروح دا ټول چمک کوي خوشینه ولې چې پیسې درکې پیری جیب د ډکی لک روپۍ درکې جیب ته واچو طالب سړی زملا سره لک روپۍ راکې خو زه خوشاله بیا مخ هم خوشاله چې زه خوشاله خو مخ باندې خوشی راځي دا ګوره چې لکه جانته باندې ډک سکے ورشقت الانفس چمکدار دی ارواح بلمعات فضلی و امتنانی چمکدار دی انفس ارواح بلمعات په شغلو دی فضل دی باچا امتنان فضل امتنان یو شی احسان په هغه شغلو دی احسانات دی باچا و اوی د تساکرو بالجنود القدس وی بل د کیساته تک دا خو غټ مجاهد ده د سره چې کوم مجاهدین دي کنه دا ټول طالبان دي د سره جنود قدسی رواني فرشته ور سره ځکه چې دا طالبان سره همغه فرشتي چې طالبان سره فرشتي نه بل چا سره نشي کېده دا ګورئ او یې د تساکرو تایید کړي د لشکرو د باچا بل جنود القدسیه په ډلو قدسی پاکو جنود په لشکرو پاکو الملکیه چې فرشتي دي وفترت على نصرتي النفوس الالويه الفلكيه دا د فلسفو قاعده ده چې دا الویات چې دي اسمانونه دو حرکت چې دا
دا استعداد په لاندې عناصرو کې پیدا کوي او په دې افلاکو کې چې دا افلاکو کې قوت محرکه ستا نو قوت مدرکه ستا لکه تا قوت محرکه ستا که نه دا بندن دی دا دراو لګیا ډومیل ته لاړ شي بنو ته پېښور ته لاړ شي داسې افلاکو کې قوت محرکه ده نو فلک متحرک هم دا قوت محرکه لري بیا تا سره قوت مدرکه ستا که نه دا د نفس د عالم ده داسې افلاکو سره قوت مدرکه ستا هغه هم عالمان دي افلاک هغو کې قوت عالمه ده دی وایي هغه قوت مدرکه چې ده د افلاکو یغه کې د لاندې بادشاہي چې ده دې لاندې بادشاہي چې کوم نصرتونه دي کوم د دې بادشاہي جهادونه دي چې په دشمن باندې غلبه ده دا هلته لیکلي شوي دي په قوت مدرکې د فلک کې مخکې نه لا لیکلي شوي دي ګویا عالم تقدیر ده هلته مخکې لیکلي شوي دي چې باچا اورنګزیب صاحب چې ده دا به داسې جهاد کوي بیا فلانکي سره کوي فلانکي سره دا به ټول تس نس کوي د ده غلبه به راځي دا هلته مکتوب دي دا ګوره دي دی وایي و اوید تساکرو تایید څه وایي د لشکرو د باچا بالجنود القدسیة الملکیه و فترت علی نصرتی پیدایشي طور مکتوب دي یعنی په درجه تقدیر کې مکتوب دي تقدیر خو ازلی ده و فترت پیدایشي طور مکتوب دي تقدیر کې مکتوب دي علی نصرتی متعلق ته مدد د باچا النفوس العلویه الفلکیه پیدا سوي دي په نصرت ته باچا یعنی پیدایشي طور په کې لیکلي دي چې پیدا سوي دي النفوس العلویه هغه نفوس مجرده او چت افلاکو یغو فطرت ته نصرت ته د باچا گویا یغو کې دا مکتوب دي چې باچا بغلبه کوي تدبیر او راسخ صد لمن یاجوج طغیان تدبیر د باچا راسخ چې مضبوط تدبیر ده صد دا صد سکندری ده لمن یاجوج طغیان لمن طغیان الیاجوج لمن طغیان کل یاجوج لپاره د منع کولو سرکشي د سرکشانو اس سرکشانو سرکشي چې ده دې پر باچا تدبیر مضبوط صد دا صد سکندری ده لطغیان طاغین د سرکشو طغیان پر صد سکندری ده ول تدبیر کل یاجوج هغه طغیان چې دا پسان دي جوجي ماجوج طغیان خو طاغی خلق خو ار دور کې وی کنه چې د صحیح حکومتونو خلاف کوي اسلامی ادوارو خلاف کوي نو هغه طغیان دي طاغینو چې ده د طغیان دي طاغینو پارا د باچا تدبیر دا صد سکندری ده چې څوک سرکشي کوي د اسلام خلاف د سرکوب کی تدبیر د باچا الراسخ چې مضبوط تدبیر ده صد دا صد سکندری ده لمن طغیان کل یاجوج د پاره د من د طغیان دي چې هغه طغیان دي طاغینو په شان دي جوج ماجوج وعدل ساکب نیرون عدل د باچا ساکب چې چمکدار ده نیرون د المر ده یذلو بی ظلمت العدوان په دې المر سره زایل کیږي لری کیږي تیار د دشمنی باچا عدل څه ده دا بالکل ساکب ده چمکدار ستوري غونډه ده دا المر ده یذلو د لری کی ظلمت العدوان تیار د دشمنی که چې عدل کې به خو دشمنی جوړ نه کوي نو دا عدل نیرون د المر ده یذلو بی ظلمت العدوان هغه تیار د دشمنی او سره ختم سي سیف و مرآتن توره چې دا شیشه ده ینتبه فیها صور الفتح په دې کې منتقش دي صورتونه د جنگ غټلو و ظفر د جنگ غټلو یعنی باچا کومه توره چې ده چې دې تورې باندې ته وګورې دا ورته هغه کې تصویرونه لګېدلي مخ چنله چې دا جنگ بغټي دا جنگ بغټي هغه جنگ بغټي دا ټول بدای غټي دا فوټوکان په لګېدلي په دې تورې کې دا ګوره سیف و توره مرآتن شیشه ده ینتبه فیها منتقش دي په دې کې صور الفتح صورتونه د فتح و ظفر کامیابی و رمح و نیزه د باچا صاحب مصفاتون یا مصفاتون اعلی د صفائی ده باچا سره کومه نیزه ده دا اعلی د صفائی ده چې صفا کوي وې دا داسې نیزه ده د سره چې دا مشکای نه ده کمر دا کمر په مخ د داغونه چې دي دا کلیف تکلیف کلیف معنا د کوی دانو نقش سړي باندې کوه یو مرض ده سره ورته موږ کووای
دا مختلفي بیماریګانې په ماشومانو راځي. کوی غټه غټه دانې وځي، دا کله کله وبا مرضی په خلکو دانې وځي، دا ور کوي. دا کوی دانې چې دي دا بالکل ور کوي، بدن ور کوي. او بیا دا مرض چې په سړي تیر شي یا چوک نه پاته کېږي نو مري. او که چوک پاته شي نو بیا په مخ باندې داغونه یې داسې جا په جا غړ غړ داغونه. دا کوی مرض دی ته وایي. نو دا معنا چې باچا نیزه چې ده دا داسې زبردست نیزه ده چې دا کمر ته ګوره هغه باندې کم داغونه دي، دا د کلیف نقشې د کووي دانې نقشې. دا باچا نیزه چې ده صفا کوي. نو کووي دانه چې ده دا خو تکلیفونه دي کنه، یعنی که هلته تکلیف جوړ شي کمر خواته هلته کوي دی په خپلې نیزې. دلته دنیا کې خو څوک نه پرېږدي چې څوک هم دښمني کوي اسلام سره دا سرکوب کړي. خو که هلته چېرته تکلیف په وجه الکمر هلته لرې کوي. وروم خو نیزه دی باچا مصفاتون علی دې څه فایده یذب الکلیفه ختمه کووي دانو نقشې من وجه الکمر د مخته کمر نه. العلم مصباح علم څه ده؟ دا لالټین ده. او لالټین خو تیل غواړي کنه. کم تیل؟ زیتونو تیل. زیتونو تیل چې دا مزدار تیل وای باچا وال نه دی، د باچا د فیض عمیم تیل دی. هغه عقل علم چې دا هغه تیلو باندې رڼا کوي. د باچا د احساناتو تیل چې دی زیتونو تیل، هغې نه دا علم لالټین بلیږي ورو ورو. ځکه چې خو علم سره ښېګړې کوي، طالبانو سره به ښېګړې کوي، علماو سره به کوي، مدرسو سره، جوماتونو سره. خو خود بیا خلک ترقي کوي، علم ترقي کوي. اوس چې طالبان وډي ملګان وډي صاحب دا دال دا دلیل دا خوري ګېډې اجې خرابې نو به چې مطالعه کوي، استاد به څه مطالعه کوي، طالبان به څه مطالعه کوي. بیا ټول سره جپاڼې غمجن خلک دي. ځکه چې خو غذا په سړی اثر کوي کنه، په روح اثر کوي. غذا بدن اثرات په روح باندې پراته دي. دا ګوره ځکه وایي العلم مصباح علم لالټین ده یتنور رڼا اخلي من زیت فیضه العمیم د فیضان عام د باچا نه که زیت چې دا فیضان عام د باچا داسې ده لکه زیتونو تیل. والعقل مشکاتون تقتبس من سراج فضل الجسیم. عقل مشکات ده. مشکات القوت الغیر نافذه چې کومه طاقتیا پورې ورې سروي نه وي د دې کې که څه لالټین وضع کې که نه بیا رڼا کوي. دا ټول جومات رڼا کوي. که دا پورې ورې المارۍ ده که دې کې څه لالټین وضع کې نو رڼا له سره نه کوي. نور وطن خو رڼا نه کوي. دا کوم ځای چې دی پروت هغه ځای رڼا نه کوي. چې غیر نافذه المارۍ پورې ورې نه وي دیوال چې ځای هلته څه لالټین چېر ده نو هم هغه ځای رڼا کوي، هم دا ټول صحن دا کوټه رڼا کوي. دا عقل څه ده؟ دا مشکات ده. المشکات القوت الغیر نافذه. دا هغې المارۍ ته وایي چې پورې ورې سروي نه وي، صرف یو طرف سروي اخته بند دي. دا عقل مشکات ده. اوس مشکات چې ده دې کې کته دیوه چیر دی او دیوه رڼا کوي نو مشکات رڼا کوي هغه المارۍ نو باره چې کوم څه نه رڼا کوي. دا وایي عقل مشکات ته دې کې دیوې ضرورت ده. ځکه عقل خو بلیږي. خو دا دیوه چې ده دا دیوه چې کومه رڼا اخلي دا من فضله الجسیم. دا د باچا ته چې دي دا پیسې ورکوي، احسانات ورکوي، غټ غټ فضلونه پکوي. هغې نه دا مشکات چې عقل ده دا ډیوه یې همیشه بله وي. ډیوه یې دا ده چې د عقل علوم دي، تحریکات دي، ارادات دي، دا یې د ډیوه ده، لالټین ده. دا همیشه بلیږي د عقل وال. عقل همیشه خوشحالي. دا چیز نه بلیږي. من فضل الجسیم غټ غټ احسانات کوي باچا کنه، غټ غټ احسانات. نو اقول چې دي د علماو د حکماو اقول دا خوشحالي. دا وایي والعقل مشکاتون العقل مشکاتون القوت الغیر النافذه تقتبسو شغله اخلي رڼا اخلي من سراج فضل الجسیم د لالټین دا فضل دی باچا نه. الجسیم چې غټ فضل ده. داسې معمولی پیسې دی نه ورکوي چې 1000 درکړي، نه 3-4 لکه روپۍ خو خالي طالب ته ورکوي. پیاز په خبره داسې من سراج فضل الجسیم. وی دا څوک ته سړی مونږ د ډېر ستړي کړو. وی السلطان المعظم غټ بادشاه ده کنه. سلطان لقب ده چې دې زمانې لقب و. خاقان لقب ده والخاقان المکرم
چې دا د ترکو بادشاه لقب دی، سلطان هم ده، خاقان هم ده، مکرم عزتمن، اسد المعارک، زمرای د معرکو د جنگونو، والمغازی د غزاګانو، نام محمد اورنګزیب بادشاه الغازی چې دی غازی ده. لا زالت رایات سلطنت مقارنتن، همیشه دی وی جنډې د حکومت ته ده، مکارمتن پیوست لآیات الفتح و ظفر، دعا ورته کوي همیشه دی وی جنډې د سلطنت ته باچا مقارنتن پیوست لآیات الفتح و ظفر، نقش د کامیابی سره. و آراءه صایبه، رای دی باچا صاحب الصایبه چې صحیح رای ده، خدای دی کی مطابقتن چې دا مطابق سی لمجاری القضاء والقدر، جای دی اجرا دی قضا و تقدیر، خدای سبحانه دی کی چې باچا کوم رای صاحب ده، جنگ باره کې، جهاد باره کې رای، چیز باره کې رای ده قائمه، خدای دی کی چې دا مطابق سی جای دی اجرا دی قضا و تقدیر سره. وارا صاحب رای صحیح دی باچا مطابقتن دا دی مطابق کی الله سبحانه لمجاری القضاء والقدر، جای دی اجرا دی قضا و تقدیر سره. اوس دعا ته کې اللهم کما وهبت له فی نشأة الاولى، خدای پاک لکه تا بخښلای د باچا ته فی نشأة الاولى په دې دنیا کې ملکن حکومت، غټ حکومت، کابل دا ټول دا حکومت وو، هندوستان ټول، نه پاکستان، مشرقی پاکستان، دا مغربی پاکستان، دا ټول کابل، مکمل افغانستان من اول الى اخری، دا ټول باندې دا حکومت دا ور. یا سبحانه تعالی کما وهبت له لك تا ته بخښل ده فی نشأة الاولى په اول جهان کې چې دنیا ده، ملکن حکومت لا ينبغي لاحد من بعدي، چې لایق پنی یو بل چا پر د نورسته، انک انت الکریم الوهاب، ځکه یا الله ته سخی بادشاہ خزانو بخشون کوي سبحانه و تعالی. کذالک رزق، یا الله دا سی رزق ورکې دته فی نشأة الاولى، رزق پنه حصہ دا سی حصہ ور نصیب کی فی نشأة الاولى، فی نشأة الاخرى په دومې دنیا کې السعادة القصوى، بخت قصوى انتهایی بخت ورکی، وحسن المعاب، اشه نتیجه ورکی، معاب منا نتیجه اخر کې. انک علی کل شیء قدیر، یا سبحانه و تعالی ته پارشی قدرت والی و بد اجابت جدید. سوال قبل اول لایق الموقف الثانی فی الامور العامه. حضرات ننی سیدہ